نو د مسلمان خو اهم ډیوټي دا ده چې دی به ځان د دین نه خبري، ځکه د قیامت په ورځ باندې دا عذر د ده نه چلیږي چې یا الله زه خو نه وم خبر. او د خبرولو دپاره طریقه دا ده چې د الله کتاب به زده کې او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به زده کې. د دې امت مکلف د زمونږ د پاکستان، د افغانستان یا د اسلامی ممالکو څومره نوجوانان چې هغه بار ملک ته، سعودي عرب ته، دوبۍ ته وغیره ملکونو ته لاړ شي، نو هلته کې مختلفو خلکو سره، کله انګریزانو سره، کله دهریانو سره، کله چا سره او کله چا سره د هغې تعلق راشي، د هغې نه متاثر شي او د مذهب اسلام خلاف سوچونه بیا لري. ډېر مونږ سره داسې په دې وټساپ ګروپونو کې رونو بایګانو رابطې وکړې د بار ملک چې یاره جي زمونږ خو د اسلام نه نفرت دی او اسلام کې دا مسله ده او اسلام کې دا مسله ده، علماو کې اختلافات دي، مسلمان با عمل نه دی وغیره ذالک. لہذا مونږ د اسلام نه بي متنفره کیږو. دا د ظلم خبرې دي. ګوره قرآن او حدیث، قرآن او سنت زده کول په دې ټولو خلکو لازم دي. ته چې بار ملک ته دوبۍ لځې، سعودي عرب لځې او دنیا ګټې، پکار دا ده چې دومره علم هم زده کړې چې د باطل نه نه متاثره کېږي، د خپل مذهب نه، د قرآن او د حدیث نه خو چې خبرې. دې وجې نه د بار ملکونو څومره عوام دي، کوشش کوي نن سبا خو د میډیا دور دی، د حق پرستو علماو بیانونه په میډیا باندې اورئ. دې سره به هم د عقیدې او د عمل اصلاح کیږي. د ورځې څه مناسب ټایم دې له مقرر کې چې په هغه ټایم کې تاسو قرآن او حدیث والا علما لږ اورئ، لږ د خپل مذهبه خبرېږئ. دا نه چې قادیاني سره قادیاني شي، دا نه چې شیعه سره شیعه شي، داسې نه چې بریلي سره بریلی شي، داسې نه چې دهري سره دهري شي، داسې نه چې سیکولر والو سره سیکولر شي، داسې نه چې کمدنو غیر مذهبو سره غیر مذهب شي، هندو شي، عیسائی شي، سیک شي، یهودي شي. نه، د خپل مذهب او د اسلام نه ځان خبر کا، په قرآن او حدیث باندې ځان پوهه کا. صرف دنیا د ګټلو مشین مه جوړېږه، صرف د کور د ښځې او د بچو دپاره خر مه جوړېږه چې دنیا ګټې او بار وړې، چې راشي نو هغه ایمان دې بایللي. نه، قرآن او حدیث سره او حق پرستو علماو سره خپل رابطه او تعلق ساتئ چې د دې ایمان او د عقیدې حفاظت مو کیږي. صرف د دنیا د ګټلو مشیران مه جوړېږئ، ځکه رونو دا ژوند یو ورځ ختمېدونکی دی، دا ځواني ختمېدونکی ده، دا مال ختمېدونکی دی، دا ټیم ختمېدونکی دی، سترګې پټېدل دي، الله سره مخامخ کېدل دي. هلته بیا دا عذر نه چلیږي چې الله زه خو نه وم خبر، الله ما خو ټول عمر بار ملک کې مزدوري کوله. نه، قرآن او حدیث به دې زده کړی. اول دې عقیده سمه کا، توحید وپېژنه، ځان د شرک نه بچ کا، سنت وپېژنه او ځان د بدعاتو نه بچ کا. نو دا هغه اهمه ذمه داري ده چې پکار ده.